زه محمود خان وزیر اعلی ته هغه چې کومه هرزه سره یې کړې وه د دیر په خاوره باندې کړې وه زه د ملکن ډیویژن یو بچی زه د جمعیت علما اسلام یو سپاهي د هغه جواب ورکول غواړم هغه دومره نه دی چې زما مرکزي مشران به د هغه جواب ورکوي د دې صوبې یو کټپوتل یو ناکام وزیر اعلی هغه سړی چا چې د ملکن ډیویژن نوم بدنام کو ملکن ډیویژن پکې درانه یو سبزي پښتانه پاتې کېږي پکې ډېر درنې قابلې هستۍ تېرې شوي دي د ننګ او د غیرت ملکن ډیویژن د روادارۍ ملکن ډیویژن د عزت چې کوم دنیا ته پیغام ورکړی و نن دغه سړی د خپلو مشرانو ګټلې شملې په خاورو کې میلاوي او هغه په مختلفو ځایونو کې ډېره په سپکه لهجه کې او ډېره په سپکه خوله باندې زما د قایدینو خلاف الزام تراشي کوي زه محمود خان وزیر اعلی ته هغه چې کومه هرزه سره یې کړې وه د دیر په خاوره باندې کړې وه زه د ملکن ډیویژن یو بچی زه د جمعیت علما اسلام یو سپاهي د هغه جواب ورکول غواړم هغه دومره نه دی چې زما مرکزي مشران به د هغه جواب ورکوي هغه ویلي وی د حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه فرزند ارجمند حضرت مولانا اسد محمود صاحب هغه کمیشن اخلي هغه د ټیکدارانو نه پیسې اخلي او هغه د کرپشن بازار ګرم کړی دی زه ورته وایم محمود خان لسم کال دی ستا په دغه صوبه کې او مولانا اسد محمود سمیت زما قیادت د ډي ای خان سره تعلق ساتي د دې صوبې باشندگان دي په دې صوبه کې پاتې کېدونکي دي لس کاله ستا د حکومت په دغه صوبه باندې وشو او تا په وفاق کې څلور کاله څه کم حکومت کړی دی خو تا زما د قائد حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب د هغې د کور د یو فرد خو ډېره لویه خبره ده د جمعیت علما اسلام یو سابقه وفاقي یا صوبایي وزیر لویه خبره ده سینیټر لویه خبره ده LLA او NPA لویه خبره ده ډسټرکټ ناظم او ټاون ناظم لویه خبره ده خو تا په خپل تېر لس کاله حکومت کې د جمعیت علما اسلام د یو کونسلر خلاف هم د یوې روپۍ کرپشن نه دی ثابت کړی او دا ته نشي ثابتولی دا ته نشي ثابتولی د کرپشن په داغونو باندې ستاسو جامې ګنده دي محمود خان صاحبو ته چې د دیر عوامو ته ودرېږې نو خپل تېر د لسو کالو صوبایي حکومت کارکردګي ورته لږ د وړاندې کا ستا نه صوبه دیوالیه شوله ستا نه صوبه ډیفالټ شوله د هرې میاشتې په آخر کې ملازمینو ته میسج ځي چې تاسو ته به د دې میاشتې تنخوا پر وخت نه میلاویږي ستا د صوبې مالي صورتحال هغه خو په دغه حالت کې دی ته دومره نالایقه انسان یې ته دومره نااهله انسان یې چې تا د دې صوبې د 97 ارب روپو قرضه 957 ارب روپو ته ورسوله 1947 نه تر 2013 پورې په دې صوبه باندې صرف او صرف 97 ارب روپۍ قرضه وه ستا دا 9 کاله په تېر او یو کال باندې هم درانه شو او درانه لا څه چې څو چنده درانه شو 97 ارب روپو نه تا د دې صوبې قرضه 957 ارب روپو ته ورسوله دا به د دې صوبې غریب بچي ادا کوي دا به د دې صوبې غریب ولس ادا کوي زما دا صوبه د مخکې نه د بدامنۍ شکار وه دا صوبه مخکې نه د ترخګرۍ شکار وه دا صوبه مخکې نه د آفتونو او د مصیبتونو شکار وه او ستا د نالایقه حکومت د لاسه د دې صوبې بچی په لکونو باندې قرضداری شو نو پکار ده چې تا په دغې 900 ارب روپو قبضه کې په قرضه کې د دیر عوامو ته یو میګا پروجیکټ ښودلی دی تا هیڅ قسم میګا پروجیکټ په تېر 10 کاله کې ونه کړلی شو ستا خپله د کرپشن داستانونه دا نن زبان ضد عام و خاص دي تا چې کوم د دې صوبې وسایل په ناجایزه طریقه باندې استعمال کړي دي ستا د دې صوبې هلیکاپټر د رکشې په شانتې سیاسي لیډرانو عمران خان هغه استعمال کړی دی چې د هغې د وجې نه 37 کروڑ
ناجائز طریقې سره انلیګل طریقې سره د دې صوبې د دغه غریبو عوامو د هغې تاو وهلي دي او چې کله د هلیکاپټر ګیس په تا باندې روچت شو نو ته دومره غلی یې ته د غلو دومره لوی سربرا یې چې د دغه خپل مشر غلا ته د تحفظ ورکولو لپاره تا د صوبایي اسمبلۍ نه د صوبایي منسټران او د چیف منسټر د هغې په پریویلیجز کې او د هغې په رایټس کې ترمیم وکړو او تا دا وویل چې د 2008 نه راواخله تر 2022 پورې چې د هلیکاپټر کوم ناجایز استعمال شوی دی د دې صوبې د دغې غریب د وینو زوو د خولو چې کومه پیسه وه او تا په خپلو سیاسي جلسو باندې لګولې ده چې کوم وخت کې د کوستان په سیند کې 15 د دې صوبې شهریان د مرګ او د ژوند په کشمکش کې مبتلا وو چغې وهلې اوازونه یې کول ستا غوږونه کاڼه وو ستا سره د دې صوبې د عوامو په فکر دی تا به د جلسې پر ځای باندې دغه هلیکاپټر رالېږلی او تا به هغې پورته کړي دا هلیکاپټر دا د دې صوبې د دې عوامو د ټکس ته پیسه دا د دې صوبې د عوامو حق دی دا د عمران خان حق نه دی او کوم ترمیم چې دې پاس کړی دی انشاء الله العزیز جمعیت علماء اسلام دور را روان دی د مفتي محمود د بچو دور را روان دی انشاء الله العزیز د دې قوم د بچو د یو پای حساب به درنه اخلو انشاء الله العزیز داسې به نه وي دا صوبه د ډېرو غیرتمندو خلقو خاوره ده تا ته د دې صوبې حکومت په ووټ نه دی میلاو شوی تا ته د دې صوبې حکومت چې په کومو طریقو میلاو شوی دی ته هم په هغې باندې پوهې او محمود خان صاحبو خیال ساته پام کوه په 12 میټره فاصله کې په ګورنر هاوس باندې د جمعیت علما راج راغی اوس پام کوه او ډېر نږدې یې انشاء الله العزیز ستا د سیم هاوس او د سیم سیکرټریټ د هغې نمبر په را روان کال باندې را روان دی او د جمعیت علماء اسلام د اسلام پسندو دا لښکر دا به الله رب العالمین په دې صوبه باندې قابض کړي او حاکم کړي انشاء الله خو بیا دې یاد ساته ته یې زه سپین جومات رانومه ته د جمعیت علما هغه بغض او عناد د جوماتونو نه وباسې او ته یې زه په پېښور کې سپین جومات رانومه او د هغې په ځای باندې شاپینګ مال او پلازه جوړومه ستا خو د حکومت کشته یې په ډوبېدو باندې روانه ده د خپل ښېګڼې د هغې خیر غواړه د هغې سوال کوه د الله رب العالمین کورونه ته نه ستا هغه دادام نشي شهیدان کولی لا خو جمعیت علما ژوندی ده لا خو د مفتي محمود بچي ژوندي دي لا خو زمونږ په ژبو سبیلنا الجهاد الجهاد نارې لا شته دی لا خو زمونږ په ژبو باندې ناره تکبیر الله اکبر نارې لا شته دی او یاد ساته د ظلمونو ستمونو دا ادوار د یاد ساته په ما چې د کم تیر کو دا ناتار د یاد ساته متل د پښتنو دی د نر هر څه په بدل وي او کو اختیار مې چې راغی نو ګزار د یاد ساته کیس انشاء الله العزیز پتا راوچتېدونکی دی د 5 ایکڑ په ځای باندې زما محترمو 275 ایکڑ ځمکه صرف د 40,000 روپۍ په لیز باندې انلیګل او غیر قانوني طریقې سره تا د ټورسټ ریزورټ دپاره دا تا ریزرو کړې ده جمعیت علماء اسلام به د ملم جبې کیس لړوي او دا یو روپۍ به درنه اخلي محمود خانه انشاءالله را سره ووایې گزار به سکی انشاءالله العزیز دسے نہ اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچک دی ہے اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے اور اللہ کے شیروں کو مت چھیڑنا تم ورنہ یہ مٹتے 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 دنیا کو مٹا دیں گے جمعیت علماء اسلام براج کی انشاءاللہ رسول پتی زبان نہیں ہوئے جمعیت علماء اسلام راج را روان دے انشاءاللہ رسول اللہ دپرگو جنڈو د اسلام پسندو د لخکرو د ګیرو د پګړو راج را روان دی انشاءالله